بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو د خیبر پختونخوا د حکومت بلکې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت او د موجوده حکومت نه د تیر حکومت هم د اولس د مسلو د پاره په بلدیاتي نظام باندې ډیره توجه او ډیر زور. په تیر حکومت کې یو نظام جوړ شو، اوس په نوې حکومت چې راغی نو نظام هم بلدیاتي وایي چې نوې به جوړیږي. آخر ضرورت ولې پیښ شو چې نوې نظام د جوړ شي؟ آیا تیر نظام ناکام شو؟ د دې سره سره د بلدیاتو صوبایي وزیر چې هیلث ډپارټمنټ و سره په تیر حکومت کې شاهرام خان ترکی د صحت د محکمې وزیرو، نو الته کې وی چې د صحت چې کم نظام دی دا بدلو او الته د MTI یو نظام راوستې شو چې تر اوسه پورې پاغې باندې خلک بحث مباحثې هم کوي او پاغې کې بدلون هم وخت په وخت باندې راځي. پاغې کې هم نوې تجربې کیږي، بلدیاتو کې هم نوې تجربې کیږي. نه آیا دا د تحریک انصاف پالیسی ده چې هر ځای کې نوې نظام کنه دا د شاهرام خان خپله دلچسپي ده او د دې سره سره په لوکل ګورنمنټ کې چې کومې نوې منصوبې روانې دي او بیا په خصوصي توګه د BRT چې کومه منصوبه روانه ده د تیر حکومت نه او دا وخت هم څوک وایي چې پوره کیږي با څوک وایي نه پوره کیږي. صوبایي حکومت دعوه ده چې مارچ کې به پوره کیږي او بعضې خلک وایي چې نه دا خو د پوره کېدو منصوبه نه ده. په دغه ټولو ایشوز باندې به او د صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې هم د دغه حکومت د تیر حکومت او د دې حکومت په اهدافو باندې او په سیاسي معاملاتو باندې به خبرې اترې کوو، ځکه چې نن شاهرام خان ترکی موږ سره په سټوډیو کې میلمه دی. شاهرام خان تاسو ته هرکلی وي. جزاک الله. شاهرام خان ډېره مننه کوو. شاهرام خان څنګه چې موږ په ابتدا کې ووایو چې کم ځای ته ورځئ نه هلته یو نوی نظام راوړی او بیا هغه په ځای باندې پرېږدی، نو دا ستاسو خپل څه دلچسپي ده خصوصي که نه د تحریک انصاف د قیادت څه ټاسک تاسو ته درکړی شوی دی؟ زما قسمت دی زه چې چېرته ځمه نو هلته چینج ریکوایرډ وي او بالکل دا زموږ د پارټۍ پالیسي ده. پارټي چې څنګه وایي پارټي مینیفیسټو پارټي کمیټمنټ د الیکشن نه مخکې او مال چې راکړي نو بس ما باندې پارټۍ ډېر څه ورته ریسپانسبلټي ده او ذمهواري یې راکړې ده او عزت هم الله مهربانه دی، پارټۍ په ذریعه الله راکړی دی. دا به نباوو انشاءالله. چینج راځي، چینج ریکوایرډ وي. وګوره چینج هغه ټایم ریکوایرډ وي چې کله دو صورتو کې یا یو سیسټم فیل شي نو ته بل راولې ټو امپروو د سیسټم، لکه بهتري پکې راولې. یو هغه سیسټم چې ته جوړ کې او فلریش کېږي خو تا ته لګي چې دا نور هم امپروو کېدی شي خو ته پکې لږ نور فاین ټیونې کې. دوه دي. تاسو سره هیلث خبره وکړه، هیلث کې خو ډېر بدحال او ډېر ګران ټایم او ډېر مشکلات شیزونه اسپتالونو کې. بیسیکلی تحریک انصاف د عمران خان او زمونږ کنسرن دا و چې یاره مریض ته د سہولت ملاو شي او مریض ته د انسان په نظر وکتې شي. نو هغه تیر سیسټم کې نه کېدو، پاسبل نه. نو یې کې مونږ ریفارمز وکړو، هر سړی خپل ویو لرلی شي ویلی شي، څوک به ټول پازیټیو نه شي کېدی. خو چې هغې کې کوم ډیولپمنټ کېدل نو اخره کې خلکو ریلایز کړ، ډېرو خلکو چې کم اختلاف لرو هغې اوس وایي چې له دې نه ښه سیسټم خو شته نه. دغه شان تاسو کو لوکل ګورنمنټ وګورئ، لوکل ګورنمنټ زمونږ نظام چې کوم موجوده دی اب په پاکستان کې ټولو کې بیسټ دی. دا څه نه وایم، زمانه علاوه د کراچۍ میر وی، په پنجاب کې خلک وی چې یاره موږ دغه نظام په کار دی چې کوم په پښتونخوا کې دی با اختیار دی، اختیار هم ورسره شته او پیسې هم ورسره شته. تش اختیار نه دی او ریسپانسبلټي خو اوبویسلی خلکو له ووټ ورکړی دی. مونږ چې کوم موجوده اکټ او کله دا کامیاب نظام د شاهرام خان نه بیا بدلون پکې بیا بدلوي بیا خو په کار دار چې هغه جاری وساتل نه مونږ بالکل او بیا په یو ټنې ورکې څنګه پته لګي چې دا نظام ناکام شو. مونږ سره سرویس شوی دی، مونږ خلکو سره انټراکټ کوو. بلدیاتي نظام نه زه پخپله زه ډسټرکټ ناظم وم، زه دغه ځای نه زما پولیټیکل کیریر بسم الله شوی ده. نو زما غونته کې سړی به نظام د بهترۍ دپاره سوچ کوي، ځکه چې زما خپل سټارټ ما راغه ځای نه کړی دی او ما ته امپورټنس پته ده چې راغه ځای راغلی ما ته ډېر شیزونه پته لګېدلي دي. کېدای شي که زه ډایرکټ راتلم نو ما ته به هغه شانتې ګراونډ معنی شیزونه هغه شانتې پته نه وي. ریفارم ځکه کوو چې ټولو کې بهترین زموږ 3 ټیر سیسټم دی. یو دی ویلیج کاونسل، نیبرهوډ کاونسل، بل د تحصیل، بل د ډسټرکټ. ټولو کې سکسسفل چې حالانکه نوې آیډیا وه هغه ویلیج کاونسل په لیول یا نیبرهوډ کاونسل په لیول و. 62 نه والا 66 62 دی 72 ایگزیکټ نمبر نه ریږي. 2% خلک دا یقین ساتي او دا مني
او دا هغوی انډرسټانډینګ دی چې ټولو کې بیسټ ټیر پکې چې چا پرفارمنس او خو هغه د ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل بیا ډسټرک او تحصیل اوبویسلی راځي خپل بل دا دی چې هغه درې واړه اوورلیپینګ کېږي درې واړه تقریبا مور او لیس یو شان کارونه کوي مونږ دا ګڼو چې دې پر مونږ هغې له لږ دا ډایرکشن نورم ریفاین کو نورم ولا کلیر کو او د ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل چې کوم کار دی هغه بالکل یو وي او د تحصیل په لیول مونږ دا پلان دی چې تحصیل ته موږ راولو نو هغې کې موږ وایو چې هغې له ډایرکشن موږ خو دا تاسو چې د کومې سروې خبره کوئ چې تاسو وایئ چې 62% خلک د نیبرهوډ او د ویلیج کونسل نه مطمئن دي همدغه سروې کې خو د تحصیل کونسل د ناکامۍ خبره شوې ده خلک د تحصیل کونسل نه خفه دي نو بیا خو په کار دا نه ده چې تحصیل کونسل ختم شي ډسټرک او نیبرهوډ او ویلیج کونسل وساتلی شي ناکامۍ خو نه دي ویلي ناکامي پکې نشته خو پرسنټیج د خلکو پرفارمنس ښه نه دی دغه د وجې نه خبره دا ده چې د تحصیل په لیول باندې تو درې شیزونه ډېر ضروري دي یو خو میونسپل سروسز دي هغه د تحصیل ټاپ موسټ پرایورټي ده کوم ځای کې چې تحصیل ناظمان تکړه دي هلته یې پرفارمنس ښه دی کوم ځای کې چې تحصیل ناظمان انټرسټ یې نشته یا انټرسټ بل طرف ته دی یا هغه شانتې کلارټي ورته نشته دا یې پرفارمنس مونږ چې کله ډسټرک ناظمان هم نو ټول ډسټرک ناظمان ټولو کې ښه نه وو څوک ډېر ښه وو څوک ایوریج وو څوک بیلو ایوریج وو هر سړي یو خپل کله دا په دغه ذمهدارو خلکو باندې انحصار دی چې که هغه تکړه نو نظام چلیږي نو بیا ډسټرک والا ټیر ختمول نه ډسټرک ټیر مونږ په دې نه ختموو چې ډسټرک ټیر مونږ د خلکو په وجه یا په دغه باندې یو ټول مریاد ساته نظام یو شخص له چلې نه جوړیږي نظام یو مخصوص طبقې له چلې نه جوړیږي نظام د یا چینجز چې کوم کیږي یا ایکټ چې کوم قانون سازي کیږي د خلکو د ماسز د بهترۍ دپاره کیږي مونږ دا ګڼو چې چونکې پاپولیشن ډېر زیات شو ډنسلی پاپولیټډ ایریاز دي او یو ډسټرک دغه چې کوم دی ډسټرک ناظم ټول ډسټرک ګوري لګیا دی نو هغې په ځای کوم هغه اتھارټي مونږ د تحصیل په لیول باندې راولو او هغه خپل تحصیل ته ومکه اتھارټي وکه ریسورسز به اوبویسلی لږ سیوا شي مونږ په تحصیل باندې فوکس کوو هغه اختیار مونږ 4 ځایه کې یا 15 ځایه کې ورکو دیل پرفارم بیټر ایز کمپیر ټو که مونږ دا 3 ټیر ساتو او دې کې مختلف دوه درې شهرام خان چې کله د اختیاراتو د لاندې سطحې ته د منتقلېدو خبره کیږي یا د محکمو د ادارو د ډیوالوشن خبره کیږي هغه ډسټرک پورې راتلی شي د ډسټرک نه لاندې خو هغه ممکنه نه ده چې کله ډسټرک ختم شو نو بیا عوامي نمایندګانو ته د اختیاراتو د انتقال هغه تصور چېرته لاړو په ډسټرک کې خو بیا د بیروکریټ سره او انتظامي افسرانو سره اختیار پاتې شي ګوره یو خبر یاد ساته زه په خپله پولیټیکل پارټۍ سره زموږ افیلیشن دی یو پولیټیکل ګورنمنټ دی بیروکراسي خپل کار دی پالیسي امپلیمنټ کول کار دی د بیروکراسي کار پالیسی جوړول نه دي پالیسی جوړولو کې ګایډ کول دي هیلپ کول دي زوړ ایکسپیرینس مخې ته کول دي نو کو یو سړی دا وایي چې یاره بیروکراسي به ولې سټرانګ کېږي دې خبرې سره بیروکراسي خپل کار دی د ناظم او د الکټډ خلکو او بل هغه سره منډیټ دی د تحصیل دی کو ویلیج کونسل دی کو ډسټرک دی کو ایم پی ای دی هغه سره منډیټ د خلکو ورکړي یا د محکمو د ډیوالوشن خبره کوم جی چې دا ټول باغ تحصیل ناظم ته او سیستم دی اوبویسلی چې مونږ یو سیستم کې چینجز راولو دا ټول شیزونه به مونږ اډرس کوو به داسې نه چې اوبویسلی پای کار روان دی هغه لکه فاینل نه دی هغې باندې لا ډسکشنز روان دي چې په کومه طریقه به یې څنګه به کوم اختیار به ورله ورکوي د هیلث چې کوم ډسټرک ایډمنسټریشن شو د ایجوکیشن ډسټرک ایډمنسټریشن شو د پولیس ایډمنسټریشن شو د هیلث ورته زه یو مثال هغه به تحصیل ته څنګه جواب دی دا خبر ته مونږ تاسو پروف کوو که نه هغې باندې ایکسپرټس لګیا دي ډیټیلز فاینل کوي لګیا دي ټول شیزونه کوي ټیرز چې یو پیره فاینل شي اوبویسلی یو پیره به چیرمن صاحب سره عمران خان صاحب سره یو پیره بیا چې کوم دی نو ډسکشن کیږي د دې فاینل دغه دپاره نو چې هغه ډسکشن وشي نو په دې باندې مونږ کلیر یو چې مونږ به اتھارټي تاسو وایئ چې په دغه لا کار روان دی پای بالکل کار روان دی نو چې په هغې کار روان دی نو بیا 15 دن کې وزیر اعلی صاحب چې وایي چې بل به مونږ ټیبل کوو نو 15 دن کې دا ممکن نه چا ویلي دي وزیر اعلی صاحب وایي چې 15 دن کې د فروری میټ پورې نه فروری میټ نه کوم اجلاس جماعت پرسته کوم اجلاس شوی دی په کوم ځای کې د هغې هینډ اوټس چې کوم راغلی دی د لوکل ګورنمنټ حوالې سره تاسو هم پکې وې شاید د هغې چې کوم هینډ اوټ راغلی دی سی ایم صاحب وینا ده چې د فروری میټ پورې به مونږ دغه لوکل ګورنمنټ چې کوم نوی قانون دی نه داسې نه دا به د کابینې نه منظوره وو نه داسې نه دی هغې کې کیدای شي انډرسټانډینګ کې لږ دغه شوي
زمونږ دا دغه دی چې مونږ یو ماډل پریپیرډ کړو نو مونږ دغه ته چې کوم دی نو چیف منسټر په لوپ کې اغستو دپاره چې بیکاز هی از د چیف ایگزیکټیو نو مونږ هغه ته پریزنټیشن ورکړو چې یاره په دې ماډل باندې مونږ کار کوو ته پکې خپل انپوټ هم ورکړه په خپل هم ناظم پاتې شوی دی کلارټي د ورته چیزونه نو هغوی پکې خپل مونږ ورته چې یاره پرایم منسټر په ذهن کې دا شیزونه دي پنجاب او مونږ ټول یو ځای بلا ډسکشنز کړي دي نو هغوی ته مونږ یو کلارټي ورکړو بیا مونږ وایي چې یاره دا مونږ پرایم منسټر سره پرون خوا بیا پرایم منسټر نو ټاسک فورس میټینګ و ټاسک فورس کې مونږ دا ډسکس کړو اوبویسلی فائنل اتھارټي پرایم منسټر دی چې هغوی یو پیره بیا وګوري نو فروری 15 از ناٹ د ډیډ لاین اوبویسلی چې تاسو وایي چې کله پورې ممکن ده ګورې یو خبره یاد ساتئ چې موجوده کوم بلدیاتي نظام دی تر هغه ټایم پورې تر هغه ورځې اګست پورې خو ټایم شته که نه ځکه چې اګست پورې مونږ دا ګڼو او دا زما پرسنلی ما چې کوم ان هاوس ډسکشن کېدو نو اوبویسلی او په ایکټ کېدو خو مختلف ډسکشنز راځي نو زما د پوینټ اف ویو چې کوم موجوده بلدیاتي ممبران دي چې هغوی خپل ټینیور پوره کړي او ما سره رکې پي زموږ چې څونه وروڼه وو د هغوی کې ټول تقریبا اګریمنټ کوو چې دا خبره ټیک ده بیا پرایم منسټر هم وایي چې نه دې ټینیور پوره کول پکار دي نو هغوی یا پوره کوي بله خبره دا ده چې مونږ پرایم منسټر نه هغوی باندې دونه ټایم نه دی دغه لیجسلیشن چې کېږي یا چې کوم امینډمنټس راځي نو دا هم اګسته پورې نه جی به مونږ د وخت نه مخکې کوو انشاءالله کله پورې ته ایګزیکټ ټایم درته نشم ویلی خو همدې اګست او د اوس ټایم په منځ کې به کېږي د په منځ کې به کېږي د دې سره سره تاسو د پرایم منسټر صاحب خبر وکړه پرایم منسټر صاحب خو دلچسپي په دې کې دا چې په ټول ملک کې دی په څلورو واړو صوبو کې دی یو شان نظام وي آیا دا ممکن ده هغه خواهش ډېر ښه دی پکار ده خواهش خو دی خواهش خو ډېر ښه کېدی اوس سند زمینی حقایق چې دي ګراوند ریالټي سند ریالټي دا ده چې سند یو ډیفرنٹ پولیټیکل پارټي ده نو هغوی مونږ کنوینس کولی شو میټینګز ورسره مونږ دا ویلي دي چې زمونږ اکټ تیار شي نو مونږ به هغوی سره ډسکس کوو پکار دی کو هغوی ته پکې څه شیزونه یا څه ښه لګي پکار دی چې هغوی اډاپټ کړي بیسټ پریکټسز څه دي بلوچستان کې ایشوز شته جی راغه ځای چې کوم مونږ ته ډسکشنز کېږي دغه کېږي هلته ایم پی ایګان اختیار ورکولو پوره اختیار چې څونه پورې مونږ ورکوو دونه اختیار ورکولو ته هغوی چې کوم دی نو هغه لا تیار نه دي په پنجاب کې نه په پنجاب کې دا ایشو نه ده چې اختیار نه ورکوي دا ډیسایډډ ده ډسټرکټ ټیر ختمولو ته هغوی تیار نه دي نه دي ولې نه دي چې هغوی او مونږ په یو پیج باندې مونږ هغوی انډرسټانډینګ مونږ بلا ډسکشنز کړي دي لکه دا نه چې نن مونږ ناست یو یا 2 ورځې مخکې ناست یو دا تیر 15 میاشتې نه مونږ هر دویم هفته باندې ډسکشنز کړي دي خپلو کې هم کړي دي بیا هم د سینیر لیډرشپ بیا د پرایم منسټر په لیول باندې 15 شپږ میټینګز شوي دي او هغوی مونږ چې کوم دی دې ته تیار کړه چې یاره تاسو ویلیج کاونسل یا نیبرهوډ کاونسل او بیا چې کوم دی نو تحصیل او هغې سټرکچر او اختیار به 30% پیسې به وله ورکوي اختیار به وله پوره ورکوي په هغې باندې ډېر ډسکشنز شوي دي او لکه آرګومنټ کاونټر آرګومنټ د هغې یو خبره اوس نن سبا هغوی ماډل پیش کوي هغې کې چې کوم دی نو اوبویسلی لا فاینل نه دی نو زه لا څه ویلی نه شم خو هغوی او زمونږ په هغه پروګرام کې لکه هغه مونږ ګڼو چې یاره دا ایګزیکټ نشي کېدی مونږ پرایم منسټر ته مو وایي چې میجر شیزونه چې دي یا به یو شانتي څه شیزونه به هغوی ځان لي او زمونږ به ډفرنټ دي ځکه چې زمونږ ګراوند ریالټي زمونږ کلچر زمونږ ژبه زمونږ روایات بالکل ډفرنټ دي د پنجاب نه پنجاب زمونږ ماډل کاپي کولی شي خو 100% کېدی شي هغوی ته مشکلات دي بیسیکلی ماډل خو زمونږ دی چې هلته به ځي که نه تحریک انصاف کې خو چې کوم ماډل دی کو د پولیس ماډل دی نو کې پی دی کو د ایجوکیشن ماډل دی نو کې پی دی لوکل ګورنمنٹ ماډل کې پی دی هیلث ماډل کې پی دی فارسټ ماډل ملټري کې پی دی لکه تحریک انصاف له دلته دې ځای خلکو موقع ورکړې وه الله مهربانه نو هغه خو هغې کې به هغوی پکې لږ ډېر الټریشن ضرور کوي د خپل کلچر د ګراوند ریالټیز مطابق چې هاو د سسټم کین ورک بیټر جی دلته هم وایي چې مشکلات یو په خصوصي توګه پولیس او پی ډي اے هغه تیار دي خپل اختیار ورکړي پولیس اینډ پی ډي اے پېښور ډیولپمنټ اتھارټي نه پی ډي اے خو زما انډر ده نو پی ډي اے خو اختیار چې چا سره دی خو زه یم جی خو ما سره اختیار دی لکه زه یا چیف منسټر د هغې بورډ دی بیا زه یم دا خو پروونشل ګورنمنټ چې کوم ناظم پی ډي اے د هغه لاندې کار کولو ته تیار بالکل ولې به نه کوي چې مونږ ولې اختیار ورکو کوي به مونږ ته چې لګي چې کوم اختیار هغوی له ورکول پکار دی چې کوم مونږ ګڼو چې به ټیک کار کوي او همدې سره پکار دی بالکل هغوی له به ځي دا چې کوم پروپوز ماډل دی تاسو تیاروئ په هغې کې دا شته چې یاره پی ډي اے دا به د اول چې مونږ سټرکچر تیار کړو د هغې نه پس به مونږ بیا دا کار کوو چې کم ډپارټمنټ به
ډیوالو کوو او کم فنکشنز به په ډپارټمنټ کې ډیوالو کوو. لکه زه به تاسو له اگزامپل راکړم دا اوس موجوده نظام چې دی په دې کې هیلث زموږ ایکسپیرینس ډېر ښه نه په هیلث کې ډیوالو کولو کې. دا وجه دا په څه ډسټرکټس کې بس موسټلی ډسټرکټس کې چې دوایانو ته پیسې کې خودلو نو ډسټرکټ ګورنمنټس هغه شانتي پیسې نه الوکیټ کولې چې څونه چې ګمدن راغی هسپتالونو رن کولو دپاره پکار وي راغی د دوایانو دپاره. لیټس سے ته یو RHC ده رورل هیلث سنټر دوایي له 25,000 روپۍ کې دی دا په صوابۍ کې شو نو په 25,000 روپۍ باندې به RHC څنګه رن کېږي؟ امپاسبل ده. یو ورځ به هم رن نه شي. هلته څونه خلک راځي دغه شانتې نو هغې کې بیا مونږ چیف منسټر په لیول میټینګ وکړو. مونږ ته ډېر ایشوز ولګېدل. هیلث منسټر هم ماته پته وه چې څه روان دي. بیا مونږ هغه دغه کې چې کوم دی فاینانس ته ووایي مونږ څه سلوشن پکار دی چې خاصه ځایونو کې بجټ نه پاس کېدو. چې بجټ نه پاس کېدو نو پیسې نه راتلې. نو چې پیسې نه راتلې خلکو ته خدا پته نه وه چې دا ډیوالو دی او لوکل ګورنمنټ چې کوم دی نو ډسټرکټ ناظم او ډسټرکټ ګورنمنټ انډر دی دوایان خلکو به وایي چې پروونشل ګورنمنټ کمټمنټ کړی دی دوایانو په هسپتال کې دوایي نشته. دی never knew چې یاره دا د دې ریسپانسبلټي ده. نو هغه ځای کې هم ډیلې اوس هسپتال یو داسې سیکټر دی چې هغې کې ډیلې لایف اینډ ډیت دی که نه. لکه هلته خو نور شیزونه کو ډیلې شي CNW دی نو پیمنټ به سلو شي ایجوکیشن دی نو هغه خپل کار کوي لګیا دی. خو په هیلث کې خو ډاکټر دی هغه سره دوایي ده هغه سره ایکس رې ده هغه سره مشکلات خو شته. نو ګوره هغه مونږ به اډرس کوو که نه. ګوره په دې ټینیور را روان ټرم کې چې کوم زموږ ایکسپیرینس ښه دی ښه دی چې کوم زموږ ته لګي چې یاره دې کې نور ریفاین کول دي دې کې نور امپروومنټ راوستل دي. ریفاین خو ټیک دی مطلب هغې کې خو کېدی شي خو که هغه واغستی شي نو آیا چې کوم پروپوزډ چې کوم ماډل دی په هغې کې هیلث PDA او پولیس دا شته چې دا به د ډسټرکټ ګورنمنټ یا د پولیس نه پروونشل انډر دی. ګوره ما سره پولیس اختیار چیف پولیس خو موږ ډسټرکټ ناظم له ډسټرکټ ګورنمنټ له نه ورکو. پولیس خو نه پولیس په موجوده کې هم نشته. سیفټي کمیشن شته چې پولیس آنسریبل دی اف انیثینګ ګوز رانګ. خو پولیس خو انډیپینډنټ دی که نه. IG انډیپینډنټ نه دی. SP SHO د سپای نه والا تر DIG AIG پورې ټول پوسټینګ ټرانسفرز چیف منسټر ته نه ځي IG کوي. زموږ ګورنمنټ کوي. سیفټي کمیشن والا چې کوم سیفټي کمیشن والا کانسپټ بالکل وي هغې کې به موږ ریفاین کوو او اره دې دپاره دی چې په هغه SP باندې یا په DPO باندې چیک اینډ بیلنس ساتي. لکه داسې خو نشي کېدی چې یو بالکل فریډم وي. خو داسې هم نشي کېدی چې ته یو خو پروونشل ګورنمنټ کې وایي چې یاره دا زه انډیپینډنټ کوم چې یاره دوی خپل ډیسیژن چونکې پولیس یو ډېر سینسټیو دغه دی. په تیر ټایمونو کې که تاسو وګورئ عمده پولیس د وجې خلکو پولیټیکل وکټمایزیشن شوی دی. لکه خلکو خپل دغه دپاره شو کلیر شو چې سیفټي کمیشن به وي او پولیس خو د هیلث او د PDA یا چې کوم ډیولپمنٹ اتھارټیز دي دا به وي په هیلث کې به هیلث سره موږ الریډي میټینګز کړي دي. هیلث په چې کوم دی نو موږ هیلث کې څه فنکشنز دي چې زه ګڼم چې به موږ ډیوالو کوو. څه فنکشنز دي موږ ته لګي چې نه دي ډیوالو کول پکار. نو اوبویسلی چې کله فردر کېږي نو په هغې باندې بلکې په هر ډپارټمنټ کې چې کوم ځای کې مونږ ته لګي چې یاره د لوکل الیکټډ ریپرزنټیټیو ټیر چې کوم دي هغې بهتر کردار ادا کولی شي نو مونږ به هلته هغه اختیار هغې له ورکوو. مشکل چې څه شعبې به د هیلث ته به د لوکل ګورنمنټ یا د سټي د ناظم د لاندې وي او څه به نه وي نو بیا به مشکل نه پیدا کېږي. نه جي داسې نه دی. اوس هم کو تاسو وګورئ څه شیزونه ډیوالو دي څه شیزونو کې د پروونشل ګورنمنټ پالیسي ده د هغې په بنیاد باندې به هغه شیزونه ځي. هغې کې امبیګوټي نشته بالکل کلیر دي او فیوچر امبیګوټي او ابهام چېرته دی شهرام خان په دې باندې خبرې کوو په کار خواهش مو دا دی چې دا څیزونه کلیر شي او وضاحت مخې ته راشي. ګرانو کتونکو شهرام خان ترکۍ موږ سره ناست دی خبرې به کوو خو وخت دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بېرته راځو تاسو مشرق TV کو.